الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد ربنا صوبه سند شورا ممبرانو زه نن په دې باندې ډېر خوشاله یم چې تاسو سره زمونږ د صوبه سند امیر حکیم شمس الله صاحب په ځای کې په دې شورا کې ملاقات کیږي او یو څو خبرې په خپل میانس کې د جماعت د ترقۍ او د جماعت د مخکېوالي لپاره کوو. ما چې کوم آیات وی نو په دې آیات کې الله رب العزت موږ ته یو چل ښیي یو طریقه ښیي. دا الله نه د چا مشورې ته حاجت شته، نه د چا رای ته حاجت شته، نه د چا خبرې ته حاجت شته. خو موږ له یو سبق راکوي نو الله ملائک را جمع کړه وې زه په ځمکه کې یو قائم مقام پیدا کوم، یو مامور پیدا کوم، قائم مقام د جناتو یا د ملائکو مامور پیدا کوم. زه به هغه ته حکم کوم ما به نورو ته وایي. نو ملائکو ورته وی چې موږ خو ستا عبادت کوو، ستا پاکي بیانو، ستا حمد و ثنا وایو، نور خو ستا مرضي دی او ستا خوښه ده. نو الله وی انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ. دا موږ له یو سبق راکړ که سړی سوچ وکړي نو دا الله خو هېڅ کمی هم نشته او هېڅ چاته حاجت هم نشته. خو بیا هم د ملائکو هغه رای، د ملائکو هغه مشوره هغه پیش کړه، الله واورېده او الله ورته وایي زه چې کوم کار کوم زه پرې پوه یم. ملائکو دا ونه وایي چې بیا ته پوه یې نو بیا موږ دې څه له را جمع کړو او موږ نه دې څه له تپوس کو. هغوی ته پته وه خو هغوی خپله رای چې الله ترې وغوښته نو هغوی وله ورکړه. دا یې موږ له یو سبق راکړ. انسانان څومره چې دي نو دی کامل نه دي، دی کې نقصان شته بغیر د انبیاء علیهم السلام نه. د انبیاء علیهم السلام نه بعد الله بیا صحابه او تابعین او تبع تابعین او په هر دور کې الله بیا حق پرست پیدا کړي دي او هغه حق پرست د الله د دین خدمت کوي. دا سوره حق پرست چې الله به پیدا کول نو دا به یو تنو، بیا به د هغه سره ملګري راتلل، یو د یو خوانه بل د بل خوانه بل د بل خوانه. دا به الله د انسانیت یو ماډل جوړو. نو یو به بهادرو نو هغه به د یو ځای نه راوسته، بل به هوښیارو نو هغه به د بل ځای نه راوسته، بل به د مشورې والو نو هغه به د بل ځای نه راوسته، بل به د لیکلو والو نو هغه به د بل ځای نه راوسته. نو څوک د روم نه، څوک د یمن نه، څوک د عربو نه، څوک د یو ځای نه او څوک د بل ځای نه. دا الله پیغمبر پاک ته راغونډ کړل چې هغې ته وایي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین. او بیا پیغمبر پاک ته الله وی وشاورهم فی الامر، او پیغمبر پاک ته الله وی و امرهم شورا بینهم. دوی کار مشورې په خپل منځ کې مشورې کوي، صلاح کوي، په دې باندې راغونډېږي. نو نبی علیہ السلام به صحابه راغونډ کړل. کله به نبی علیہ السلام صحابه ته ووایي دا څنګه دی، دا خبره څنګه ده. صحابي تپوس کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې دا وحی ده، امر دی او که نه رای ده. نبی علیہ السلام ورته وایي دا رای ده. نو صحابي ورته وایي دا ځای زموږ دپاره د ناستې غوره نه دی، بهتر نه دی. نبی علیہ السلام صحابه ته وی کډیواله یو را پاسئ. که صحابه رای ښه نه وې
نو نبی علیہ السلام باغ ته وی چې ته سله دا وای بد دې ما کاډه کې خدا او کې نه نه صحابي وته وی امر دی او کستا رائے ده وی رائے ده وی بیا دا ځای موږ لا خنه دی نبی علیہ السلام یې کډی والی ځای را پاسئ د نبی علیہ السلام بیبي باندې تهمت لګېدلی دا د کور خبره وه او دا یو ډېره عظیمه خبره وه یو لویه خبره وه او د غیرتي سړي دپاره دا بیا ډېره د مرګ خبره ده خو نبی علیہ السلام راغی په منبر کېناست صحابو نه مشوره علي یو طرف ته سعد ابن معاذ را پاسي او بل طرف ته سعد ابن عباده را پاسي تاسو ټول علما یو تاسو ته پته ده یو را پاسي بل را پاسي یو سره ډله ده بل سره ډله را پاسي ده د نبی علیہ السلام د بیبي خبره ده یو صحابي ورته وایي تاله ښځې ډېرې دي بله به درله وکړو بل را پاسي وایي دا دی دروغ ویلي دي ام المؤمنین باندې الزام لګوي خبره داسې نه ده او په دې باندې خبره درنه شوه هر یو خپله رای ورکوله نبي علیہ السلام تپوس کو خبره حقې ته ووته او سمې ته ووته او هماغه صحابه دي بیا یو ځای دي رای وه یو موقع وه یو له غوسه ورله بل له ورله انسانان دي دا ټول څیزونه چې کله تاسو قرآن وګورئ حدیث وګورئ او زما په سترګو یې وګورئ نو ډېر څه به تاسو ته پکې راښکاره شي چې په ډېرو موقعو باندې مشورې رایې دا اهم شی دی او دا په کار راځي او دا ضروري څیزونه وي دغسې تنظیمونه وي زه کله کله ملګرو ته وایم د تنظیم مثال د کوري په کور کې سړی ومي په کور کې ښځه ومي په کور کې ماشومان ومي په کور کې غوا او میښه ومي او په کور کې کله کله سپی ومي خو سپی د سپي په ځای په هغه څوکیداري کوي غوا او میښه په خپل ځای باندې هغه کوڅه کې څوک نه تړي هغه غوجل کې تړي او هغه د پایو دپاره یي په کور کې ښځه ومي خو هغه د دې دپاره نه چې هغې له پټکې ووایي هغه دې لای چې هغه کور کې اخلی پخلی کوي د بچو تربیت کوي د کور خدمت کوي په کور کې سړی ومي د هغه خپله ذمه داري د هر چا په تنظیم کې همدغسې په تنظیم کې د هر چا خپلې ذمه دارۍ څوک د یو شي اهلي هغه ته هغه حواله شي څوک د بل شي اهلي هغه حواله شي څوک د بل شي اهلي هغه حواله شي نو کله چې یو سړی هغه کار کولی شي خو ډېره ښه ده چې نه شي خو کولی نو بهتره خبره دا وي چې هغه وایي زه اوس معذور یم بوډا یم کمزوری یم ذهن مې کار نه کوي ګرځېدی نه شم نو هغه وایي اوس زه ملګرو تاسو ته وایم چې زما په ځای یو تن مقرر کړئ که هغه خپله نه پرېږدي نو ملګري دې ته وګوري دې کار کولی شي او که نه که کولی شي ډېره ښه که نه شي کولی نو هغه ته وایي ته خیر دی چوټي وکړه ستا په ځای به موږ بل مقرر کړو هغه وایي ډېره مهرباني اوس به زه روکونیم تر اوسه زما ارکان وایي به زه ستاسو روکونیم نو جماعت رواني او جماعت چلیږي خو که نه یو سړي یو ځای هم نیولی یو کار هم نشي کولی ځای هم نیولی یو ذمهداري هم نشي ادا کولی دا خیانت د تنظیم سره او دا د الله په نیز باندې هم جرم دی او د انسانانو په نیز باندې هم جرم دی زه په کال کې یو ځل KPK کې شورا کې ملګرو ته هم د چا څه اعتراض په ما نه نه ازادي ده چې څه اعتراض کوي که په ما په ذات یې او که په عمل یې او که په څه باندې دې دپاره وایم چې د ملګرو په زړه کې څه خبره وي کېدی شي زه انسان یم ما کې دغه کمی چې یا لرې کړم یا دی ته ذمه داري پرېږدم نو د هغې په وجه باندې الحمدلله جماعت ښه رواني او چلیږي جماعتونه په دې چلیږي جماعتونه په دې چلیږي چې د جماعت مشر انګریز ورله نوم ډیکټیټر ایښی دی او دا یې بدنام کړی دی شریعت ورله نوم امیر ایښی دی امیر دې ته وایي
چې هغه به حکم کوي او نور به اسمي واطیعو ولو کان عبدا حبشیا، تاسو به منئ او اطاعت به کوئ که غلام حبشي ولینئ. او راسو که زبیبتن یو روایت کرا دی دا هغه د اوس کې عمر سری نو بیا به هم تاسو اطاعت هی کې دا نه دی ویل چې مولوي صاحب نو منې به، پای کې دا نه دی ویلي چې لوی عالمي نو منې به. د امیر دپاره چې کوم شرطونه دي نو هغه همت دی، هغه د امارت په کار پوهه ده او هغه تاسو ته معلوم دي په واقعې د بني اسرائیلو کې هغه ذکر کړي دي. خبره دا ده داسې تاریخونه تیر شوي چې بهترین تاریخونه وو او هغه تاریخ یاد ساتي لکه تاریخ د سید احمد شهید رحمت الله علیه. یو طرف سے سید احمد شهید دی او بل طرف ته شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه دی. عالم شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه، سید احمد شهید رحمت الله علیه هغه د هغه غوندې عالم نه و، خو هغه امیر او سید احمد شهید او شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه د هغه رکن او هغه سره کار کو. دا ضروري نه چې یو سړی لوی عالمي. تاسو خو بیا هم زمونږ حکیم شمس الله صاحب د شیخ القرآن نه برای راست 3 کاله قرآن ویلی او د شیخ القرآن خدمت هم کړی. ما ته یاد دي بالټې به د بدران نه راډکو او شیخ القرآن به ورته ولاړو شمس الله دې بوټي ته اوبه واچو دې بوټي ته اوبه واچو. نو دا د امارت لایق دی او دا هم نه چې مخکې منګه مات کړو دی وجه نه چې هغه زمونږ ملګري دي، نه هغه زمونږ ملګري دي، مخکې مو اوس هم دي سبا به ومي. خو موږ ګورو چې تاریخ او تنظیم څنګه چلیږي، مخکې څنګه ځي. نو د هغې مخکې کېدو دپاره کله کله موږ خبره مخکې او وروستو کو د دې دپاره چې یو نویوال راشي او تنظیم مخکې لاړ شي. دا تنظیم جوړ شو، دا نه د چا په ضد کې دی نه د چا په مقابله کې دی. دا ګوره تاسو ټولو ته وایم نه د مقابلې دپاره دی نه د ضد دپاره دی نه د حسد او د بغض د وجې نه دی. خو ما وخت کې وخت کم و، ما تنظیم برابرو او په هغې کې یو ګروپ خبره ونه منله بیا بل نه منله. دا نه چې یو منلې وه بل نه منله. خو ما په زړه کې ووی چې اوس یا به دا یو خفه کوم یا به دا بل خفه کوم. نو ما وی خیر دی امداد الله ته مې کنوینر مقرر کړي، خو ما ګوره ته به ما سره صلاح کې داسې نه ته به په خپله خوښه اړمې. نو په هره خبره کې به ده ما ته ټلیفون کو، ما نه به یې تپوس کو. اول ما ولیږه مولوي عبیدالله ما هغه امیر کا عالم دی پویه دی هوښیار دی هغې امیر که، خو هغه په دوی مرض ورته وی چې زه نشم کولی. ده ما ته وی ما ټیک ده. بیا مې ورته مولانا روح الامین پسې ورشه، مشر دی عالم دی. نو چې هغه پسې لاړ نو هغه ورته وی زه معذور یم او دا خو منډه ده دغه دی زما د وس نه نه ده، ورنه زه خو چې مشر امیر صاحب څه ووایي نو زه یې منم او موږ د مرکزي امیر تابعدار یو. نو دی راغی د ما ته ټلیفون وکړه چې هغه خو هم داسې ووایي. ما 3 نمبر کې حکیم شمس الله دی چې برای راست د شیخ القرآن شاګرد دی. نو ما دی امیر کا د امیر که زما په وینا دا نه چې د ورور د امیر که زما په وینا امیر کړی. ما ورته ویلي او دې وجې مې ویلي دي چې د دی پلار د شیخ القرآن ډېر خاص سړی و تر مرګه پورې او دی هم هغسې دي او تابعدار دي. دا هم نه چې پلار یې ښه سړی و نو ځکه دی کې خپله هم د اهلیت شته. نو دی ما امیر که او بیا مې ورته وخت په وخت باندې ما سره بې رابطه وه، ما ورله وخت په وخت باندې کاشن ورکو طریقې مې ورته ښیلې ځکه زما عمر د ده زیات دی او تجربه زما زیاته ده. زما تقریبا 28 کاله عمر شو، خو دې 28 کاله کې د نیمې نه زیات په امارت کې تیر شو ځکه زه یو کم 10 کالو زه امیر شوی وم او نن 28 دي. نو د هغې نه زیات په امارت کې تیر شو او قانون د هغه عیسی غوجي ملا هم وایي منها تجربیات. نو تجربې زما ډېرې وشو چې د مولیانو میانځ کې سړی
ژوند تیر کړي نو بیا ډېره ښه تجربه کړي ځکه دی خو سړی ښه یو خوا بل خوا ولي راولي نو زما ښه تجربه پکې شوې ده نو ما دا تنظیم د الله جوړ کړه خو د دې ګوره دا مطلب نه چې تاسو به یا مولانا حسین علي ته بدرد وایي او یا به بل ته وایي یا به بل ته وایي نه هغه هم زموږ ملګري دي زموږ وروڼه دي راځي به کله به شورا له راځي کله به نه راځي اوس ارکان دي ارکان کله راشي کله رانه شي تاسو بیا موږ د سټي تنظیم جوړ کړ د هغې دپاره مولوي کمال الدین مشر سړی دی نو دی موږ امیر که او د ناظمانو م زاهد صاحب د صوبې ناظم شو دله مولوي عنایت الرحمن صاحب ناظم مقرر که زه په دې تنظیم ډېر خوشحاله یم او زما امید دی چې تاسو به په صحیح طریقه باندې کار کوئ ضد او عناد او حسد دا به لرې کوي د زړه نه د دې نه بعد که زه د کم ملګري نه هم خبر شوم چې هغه حسد یا د عناد یا د رواني خبرې کوي نو ان که حکیم شمس الله نو زه به ترې خفه کېږم ان که امداد الله نو زه به ترې خفه کېږم ان که بل کس زه به ترې خفه کېږم نو دا درته زه کوم چې زموږ اصل کار ډریور ګاډی چلوي ګاډی منزل ته رسوي سورلای کله کوزیږي او کله خیږي خو هغه ګاډی منزل موږ ګاډی منزل ته رسو چې دا موږ ته یو میراث پاتې شوی یو ذمہداري پاتې شوې ده چې دا میراث او دا ذمہداري موږ سر ته ورسو دا میراث او ذمہداري د یو سړي د پټي خبره نو هغه تربورانو پسې کور ته جرګې هم بیایي رضاکۍ یې هم خلک هم والله راغواړي راشه دا پوله را سره نیغه که نو که په تنظیم کې یو ملګری خپه او ته رضاکۍ نو دا څه بده خبره ده دا ښه خبره ده یو ملګری مرور شو ورشئ رضا یې کوي یو ملګری معلوم نه دی یا پرېښودی شوی ورشئ هغه راولئ په دې نیت باندې چې دا لږ ژوند زمونږ په ښه طریقه باندې تیر شي او دا زمونږ ذریعه د نجات او د کامیابۍ وګرځي په دې کراچۍ کې تاسو وینئ بلا علما راځي بلا محتممان راځي او تاسو دې په الله قسم رښتیا وایي چې هغه راشي تاسو یې چېرته راغونډ کړي یئ دا نه چې هغه مینه نشته خو هغه یو کار له راځي د مدرسې خدمت له نو هغوی سیټان ګوري مالدار ګوري ده ته وایي راشه ما سره ورشه وګوره تا څوک پېژنې ما ورله بوځه چې چانده راکړي ده ته وایي ما سره ورشه وګوره ته څوک پېژنې چې ما له چانده راکړي زه دا دوره زمانه راغلی تاسو یو دا ویلی شئ چې ما درته ویلي چې ته کوم سیټ پېژنې ما بوځه ما درته ویلي کوم یو تن پېژنې چې ډېره چانده ورکوي ما ورله بوځه ولې زما مدرسه نه ده زما خرچې نشته د ټولو نه ډېرې خرچې خو زما دي پرون ما اورولي د وحدت په اجلاس کې چې 1,60,81,700 روپۍ دا زمونږ د مخکې کال د وحدت د دفتر او د خرچه ده د پرچو او د یو شي او یو مې واروله ملګرو ته چې ستاسو شکونه وځي زمونږ فیسونه دوره نه دي ښه زمونږ د مدرسې د دې میاشتې زمونږ 11 लाख روپۍ بل صرف د ګیس راغلی د بجلی خو پرېږده 14 استادان دي دا وړه مدرسه ده مرکز دی میلمانه یو هره میاشت ماهانه درس وي او بیا 60-70 کسانو له موږ ډوډۍ هم کوو دعوت هم کوو مشران کسان یې هغه اشار کو ولې هلته خرچې نه کېږي تاسو یو ته ما ویلي چې مرکز له ماله پیسې راکړه که چا خپله مینه کړي ځان له خبره خو زه په دې نیت راځم چې زه تاسو وینم تاسو علما را جمع کړم تاسو له تنظیم ځکه ما ته د پلار نه 2 څیزه میراث کې پاتې دي یو راته مرکز پاتې یو راته تنظیم پاتې جایدادونه ما اډو کتلي هم نه دي زما 28 کاله عمر شه شپېتو نه اوښته یم چې ما ته څه پټي نه معلوم مشر ورته مې ما ته هغه پټي خو ښایه که نه زه بوتلم پټی راته خو میرا کې دا پټی دی په دغه کې دا څه معلوم ورسره راته اډو معلوم هم نه دا یې میراث ما تپوس نه یې کړی خو مرکز دی هغه هم الحمدلله د مخکې نه
ډیر په مخ کې باندې لاړ او کامیاب شو. تنظیم دی الحمدلله د مخ کې نه ډیر مخ کې لاړ. نو تاسو چې نوې تنظیم جوړ کړ نو زه به ګورم چې دا تنظیم مخ کې لاړ او که رستو لاړ. که مخ کې لاړ خو زه به خوشحال یم، که مخ کې لاړ نه نو زه به مولانا کمال الدین ته هم چې ډېره مهرباني ډېره شکریه او ته په خپل ځای کښېنه اوس به بل کس کو. دا نه چې دی به مروریږي، دی به دا ووایي چې او ما نه کار نه دی شوی، زه به زاهد ته ووایم تا کار نه دی کړی، په ارام کښېنه اوس به موږ بل کس را مخکې کړو. په هغې به دا نه تاسو به ما ته بیا ګیلې کوئ چې پرون دې جوړ کړو نن دې پرستو کړو. زما کار تنظیم سره دی، شخصیت سره نه دی. تنظیم به مخکې بیایي او کار به کوي او زه به ګورم ستاسو مرکز سره څور رابطه ده، ستاسو ما سره څور رابطه ده، ستاسو صوبایي امیر سره څور رابطه. دویمه خبره ده یو صوبایي تنظیم دی، یو د سیټي په سطح باندې کراچۍ په سطح تنظیم دی. د صوبایي امیر او صوبایي ناظم اعلی ذمہ داری صوبې سره ده. د سیټي د تنظیم ذمہ داری د سیټي سره ده. ستاسو چې د کراچۍ اجلاسونه راغواړئ ضروري نه چې هغې له د حکیم شمس الله راځي، ضروري نه چې هغې له به زاهد راځي. دی چې کله د صوبې تنظیم راغواړي 4 میاشتې بعد او اجلاس کوي، د دی ذمہ داري ده 4 میاشتې بعد به دی صوبې اجلاس راغواړي. ستاسو ذمہ داري ده چې 3 میاشتې بعد به تاسو اجلاس راغواړئ. دا 3 میاشتې بعد چې کوم اجلاسونه راغواړئ د سیټي په سطح دی دواړو له پکې دعوت امیر او ناظم له ورکوي. که فارغ او هسې هم درله ملګرتیا له راځي رادي شي، که نه راځي نو که د دی ذمہ داري نه ده. دا نه چې دلته تاسو په کونسلر په یو علاقه کې تنظیم جوړو نو به شمس الله ته وایي رامنډه کا، زاهد ته به وایي رامنډه کا. دا دی ذمہ داري نه ده، ذمہ داري ستاسو ده. د دی ذمہ داري سره د صوبې سره دی نه به موږ د صوبې تپوس کوو. د صوبې هم څو اجلاسه وکړل، په هغې کې مولانا عبدالقادر راغوښتی دی که نه د حیدرآباد نه، مولانا صاحب هم راغوښتی د واجي نه او که نه، موږ به دا تپوس کوو. د سیټي اجلاس شي نو هغې کې به تاسو نه تپوس کوو چې تاسو ملګري راغوښتي که نه، څنګه هم راغوښتي، په فیسبوک هم ورکړي چې سبا به اجلاس شي. نه نه دا نه، تاسو به ورته اطلاع کوئ یو ملګري ته خبروي وي. هغې لکه تاسو واټساپ ګروپ جوړوي یا جدا خبره ده، خو هغې به خبروي، هغې له به دعوت ورکوي او په یو بل به بوج هم نه اچوي. چې کوم ځای اجلاس شي نو دا به ضروري نه چې ډوډۍ په ټیم یې راغواړئ، چې بیا یو وایي زه اجلاس زما ځای کې مه راغواړه، بل وایي زما ځای کې مه راغواړه. اجلاس به داسې ټیم کې راغواړئ چې نه د ډوډۍ ټیم وي او نه د چای ټیم وي. سهار د 9 نه به راغواړئ تر 11 بیا دې ځي خپل ځای ته، ځکه اجلاس دی. هغې کې به دا نه چې ډوډۍ او چای. یو ملګری هسې خپل ځان له څه ثواب ګټي او لا یاکل طعامک الا الصائمون، هغه یاره د دې نه زیات صائمون او روژه نیکان خلک به سوږي. زه په دی نن خیرات ګټم، د خپله کلي کې زموږ ماهانه درسي موږ دا فیصله کړې چې پای کې به ډوډۍ چای نه. نو په هره میاشت کې په کور کې زه وایم نن ماهانه اجلاس دی خو ګوره ډوډۍ پکې نشته. نو یمان مور راته وایي زه خو خیرات کوم، که ته ډوډۍ ورکې ورکو که نه ورکې زه خو به ډوډۍ کوم. هم ځان یې سخړه جوړه کړې ده، ضرورت نشته وایي زه په خپلو پیسو کوم، ځکه کتابونه یې خرڅېږي او هغه پیسې زه هغې له ورکوم، ځان لږ ده چې هر څه پکې کرایې راځي څه هغې له ورکوم څه ما څه. نو وایي زه په مولیانو باندې ډوډۍ خورم، دې کې ستا څه کار دی؟ وایم زه ټیک شو نو 15 له هغې ډوډۍ ما ته اړو پته نه یې تیاره کړي. وایي ګوره چې درس وشي نو علما ایثار کوم. ښه یو سړی ثواب ګټي دی ځان له، خو ذمہ داري پې مه ږدئ چې ته به خامخا ډوډۍ کې. نو ستاسو به تنظیم ښه رواني، ښه خوندناک به رواني او داسې مشران علما سپین ګیري او داسې او داسې او دا چې تاسو سره یې او دا نو د دې نه زیات به نور څه یې. دا خپل ملګري راغونډ کوي، هر څوک ځان له ملګري غم خادای له ګوري. دا څوک نشته چې هغه وایي زما د غم خادای څوک نه، څوک ځان له چرسیان ګوري، څوک ځان له شرابیان ګوري،
څوک ځان له بدماشان ګوري، څوک ځان له سیاسیان ګوري. نو تاسو له چې دوره پاکان خلک په غم خادای کې ناست دي نه لویه درجه بله شته، دا ښکلې درجه ده. راځئ چې موږ د امین او محبتونه زیات کو، دا تنظیم په مخ کې باندې بوزو، دا تنظیم کامیاب کو، چې موږ د دنیا نه ځو د تنظیم ارکان به تلیو او قیامت کې موږ دا ویلی شو چې الله موږ د یو تنظیم سره وابسته وو چې هغه د حق پرستو تنظیم و، د توحید او سنت خدمت یې کړی و. زه پای کې یو فرد وم او ما پکې د خپل وس مطابق چې څه رانه کېدله مې کړي وو. کېدی شي زموږ د غلطونه الله درګذري وکړي، الله معاف کړي او الله آخرت ښایسته کړي. الله دې ټول اجر عظیم ورکړي او الله دې زموږ دا تنظیم مخ په وړاندې باندې بوځي او الله دې کامیاب کړي.